حاجي صاحب ډي ایچ کیو هسپتال چې کوم دی ورځ تر ورځه حالات خرابېږي، سرین نشته، کیلونه نشته، ګروپ بندیان یې پکې. تاسو بل په اسمبلی کې ښه زبردست سپیچ هم کړی، ډېر وایرل شوی او خلکو ډېر اپریشیټ کړو. څه به ډي ایچ کیو هسپتال باره کې تاسو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د نوشیره هاسپټل حوالې سره قاضي حسین احمد هسپتال، بیا ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال، بیا ډي ایچ او متعلق ما دا ټولې خبرې اسمبلی کې کړي او بیا مې هغه کوم توجه دی او نوټس چې پیش کړو بیا مې ورته وویل سپیکر صاحب ته ما ریکویسټ وکړو چې دا کمیټې ته سټینډینګ کمیټې ته ریفر کړم. سټینډینګ کمیټې زه ممبر یم، نو بیا په هغې کې مخکې په دې نورې خبرې کوو. موږ به انشاءالله الله پران کېږو چې دا نوشیره څومره هاسپټل دي چې دې کې موږ دا بالکل میرټ باندې کوو. دا 20-22 لاک آبادي ده چې دې 20-22 لاک آبادۍ ته هر چاته په میرټ باندې ټول سہولیات ملاویږي چې دې کې کم مریض راځي چې هغه ته کومه چې ایمرجنسي کې ډراپس، ستنې، انجکشنې چې دا موجودي او چې دلته ټول سہولیات موجودي چې دا خبره دې ختمه شي چې ریفر ټو پېښور او ریفر ټو مردان، چونکې دا زموږ دپاره ډېره دغه خبره افسوس خبره چې دا مره اربونه روپۍ د پی ټي آی ګورنمنټ لګولي په قاضي حسین احمد هاسپټل باندې او بیا ریفر کېږي اپریشن لا یا سیریس مریض پېښور ته دي، نو بیا دې ضرورت څه پاتې شو. په دې به مونږ انشاءالله ما ټول ایم پی ایس ته مې ویلي، دواړو مینیګانو ته مې ویلي چې په دې باندې به کینو چې په دې اسپتالونو کې په قاضي کې 4-4.5 روپۍ دي، 2-2.5 زره په ډي ایچ کیو هسپتال کې او پی ډي ده چې دې شپږ زرو خلکو ته یا 7 زرو خلکو ته په میرټ باندې ټول سہولیات ملاویږي چې دا نه چې څوک به سفارش کوي، مینی به سفارش کوي، ایم پی ای به سفارش کوي، نو ته ملاوي چې څنګه د دې ضلع عوام اسپتال ته حاضرېږي او چې ډاکټران هغې ته بالکل تابعدار ولاړ او داسې معاینه کوي چې څنګه دي 2000 یا 1000 فیس والی او په خپل کلینیک کې کوي چې داسې په سرکاري اسپتال کې دوی سره موږ کینو او دوی ته به دا ووایو چې تاسو څنګه خپل پرایویټ کلینیک کې د مریض خیال ساتئ او هغه باندې تاسو په کتو باندې نیمه ګنټاله نو داسې توجه به تاسو په سرکاري اسپتالونو کې ورکوئ، ځکه چې تاسو باندې د ګورنمنټ لکه روپۍ خرچ کېږي، تاسو باندې کروڑونه د میاشتې خرچه راځي، یوازې ستاسو تنخواګانې نه دي. نو هغه دې ته به دا سیسټم به داسې جوړو چې په میرټ باندې کوم چې د عمران خان ویژن چې پس پریارټي باندې صحت، نو انشاءالله زموږ هم دغه ویژن دی چې تر کومې پورې موږ دا ټول سیسټم سیده کړي ني او په میرټ باندې هر مریض ته خپل حق ملو شوی ني، نو موږ به په آرام نه کینو. موږ به دې لپاره کوششونه جاري ساتو. احتشام خانم خپل همت کړی دی، دلته راغلی دی، باقاعده چاپۍ هم والې ده، کتلي هم دي. اوس خلیق راغو، موږ د خلیق نه هم ډېر زیات امیدونه وابسته کوو چې انشاءالله دی به په دې خپله ضلع کې په صحت کې پوره تبدیلي راولي او په میرټ باندې به دې لکونو عوامو ته دوایانې او هر څه فري ملاویږي او هر اسپتال کې به ډاکټر داسې مریض له توجه ورکوي چې څنګه خپل پرایویټ کلینیک کې ورکوي. مهرباني. حاجي صاحب تاسو د دواړو اسپتالونو مطمئن یې؟ زه خو ما همیش دا ویلي دي چې زه د دې نه مطمئن نه یم، کارکردګۍ نه. زه د دواړو کارکردګۍ نه مطمئن نه یم، خو بهتري راتلی شي او چې کامپیټنټ افسر یې زه دا وایم چې عہده معنی نه لري. معنا سړي کې خپله چې دی په یو عہده کیني نو هغه پوره چینجز راوستی شي. نو دلته ایم ایس سره پوره اختیار دی، هلته ایچ ډي سره په قاضي کې پوره اختیار دی. پکار دی چې دوی پوره چینجز راولي او دا زموږ بیوجي بورډ هم دا ذمواري جوړېږي چې هغه هم دې کې دلچسپي والي. بل ما دا هم وایي په اسمبلی اف فلور چې ګوسټ ملازمین دي دلته چې هغه نه راځي دې ټوله او د ډاکټرانو په قاضي اسپتال کې کمې 2 کال وشو چې ډاکټران دې نه اغوښتي، څوک ته انګلینډ ته لاړه، څوک ته چا ته ریزاین وکړو. نو موږ وایو چې دا ډاکټران هم پوره کړي شي او دلته بلډینګ شته، اپریشن تیټر شته، خو زبردست او قابل او تکړه ډاکټران پکار دي
چې هغه د عوامو په ټول خدمت